بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لهر څه نه وړاندې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله یم چې بیا سره وینو. Before everything else, I would like to welcome all of you to the Embassy of Afghanistan and I'm very glad to meet all of you. او غواړم چې هندوستان ته د خپل سفر په اړه د تاسو سره معلومات شریک کړم. And I would like to share information with you about my visit to India. د جمعې په ورځ مو د هند بهرنیو چارو وزیر سره وکتل په مختلفو سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، امنیتي او داسې نورو موضوعاتو خبرې وکړې. On Friday, I met with the Minister of External Affairs of India and talked about trade, economy, and a range of other issues. د هند خارجه وزیر په ناسته کې اعلان وکړو چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته لوړوي او په نوې ډیلي کې به د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماتان مني. During the meeting, the Minister of External Affairs of India announced upgrading of their presence in Kabul to embassy level and also accepting diplomats of Afghanistan in New Delhi. او همدارنګه به نوې ډیلي ته د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماتان راځي سفارت ته. And the diplomats of Afghanistan will arrive at New Delhi. او په دغه ناسته کې د هند د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې به پخوانۍ پروژې بیرته پیلوي، هغه څه تکمیل شوي دي د هغې حفظ و مراقبت ته آماده دي او هغه څه نیمګړي پاتې دي هغه به هم تکمیلوي. Also during the meeting, the Indian Foreign Minister said that they will restart development work in Afghanistan. The half-built or half-constructed projects will be completed, and those that are completed, their maintenance work will also begin. همدا ډول د صحت په برخه کې د شپږو نویو پروژو د پیلولو اعلان هم وکړ. And in the health sector, he also announced the launch of 6 projects. او همدا ډول موافقه وشوه چې په کابل او دهلي ترمنځ به پروازونه زیاتیږي او د کابل امرتسر، کندهار امرتسر، کندهار دهلي، ممبئی کابل او ممبئی کندهار د کارګو پروازونه به پیلېږي. He also announced an increase in flights between Kabul and Delhi, as well as air corridors Kabul Amritsar, Kandahar Amritsar, Kandahar Delhi, Mumbai Kabul, and Mumbai Kandahar. او د افغانستان او هندوستان ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې د مشترکو کمیټو په جوړولو باندې هم موافقه وشوه. An agreement was also reached on creating a joint committee for trade. او د هندوستان د بهرنیو چارو محترم وزیر ویل چې مریضانو، تجارانو، محصلینو ته به د ویزو په برخه کې اساني راوړي. And the Indian Foreign Minister also showed readiness for facilitating visas for health, trade, and students for education. موږ په دې ناسته کې هندي لوري په افغانستان کې پانګونې ته راوباله په ځانګړي ډول د معدن، صحت، کرنې، زراعت او سپورټ په برخو کې. We also invited the Indian side to invest particularly in minerals, health, agriculture, and sports.
او موږ همداراز د چابهار بندر په اړه خبرې وکړې چې څنګه له دغه بندر څخه مؤثره استفاده وشي د بندیزونو په اړه په مشترک ډول په کار کولو پریکړه وسوه چې د دې لارې کې سهولتونه رامنځته کړو. We also discussed the Chabahar port and how to make more effective use of it, including how to work together in the sanctions that have been imposed on it and to create the needed facilities. او د واګا بارډر په اړه زموږ غوښتنه دا وه چې خلاصه شي. دغه لاره د افغانستان او هند ترمنځ ډېره نږدې او قدیمي د سوداګرۍ لاره ده. We similarly requested the reopening of the Wagah border. It is the closest and fastest trade route between India and Afghanistan. موږ د خپلو بندیانو چې په اوس مهال په هند کې بندیان دي یا په ضمانتونو خوشي شوي دي افغانستان ته د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه چې په دې به هم کار کیږي چې هغوی په ضمانت خوشي شوي دي د هغوی افغانستان ته د لېږلو لپاره به حل لارې پیدا کیږي. We also raised the issue of Afghan detainees in India, some who remain detained and some who are living here on bail, and how to look into their returns to Afghanistan. دارالعلوم دیوبند ته پرون سفر درلود. موږ له دارالعلوم دیوبند څخه لیدنه وکړه. هلته مو د دیوبند او شاوخوا نورو مدارسو له مشایخو علماو او زده کوونکو سره وکتل. We also visited Darul Uloom Deoband yesterday. We looked at the seminary. We met with the scholars, the ulama, and also the students. دارالعلوم دیوبند کې مو له افغاني زده کوونکو سره وکتل او همدا ډول مو له دیوبند سره په راتلونکي کې د علمي تبادلې او تګ راتګ په اړه خبرې وشوې. We also met with the Afghan students present in Deoband and discussed ways of restarting the academic exchanges between them. تاسو پوهیږئ چې د هندوستان علما او د افغانستان علما ډېرې تاریخي اړیکې په خپل مابینځ کې لري. د دیوبند علما او د افغانستان د علماو تر مابینځ هم ډېرې ژورې او پخوانۍ اړیکې دي او له دې وروسته به هم راشه درشه زیاتوي. As you are aware, India and Afghanistan have historic ties between the ulama, the scholars, and these deep and long-standing ties will remain, and we hope to increase the exchanges between them. همدارنګه د هند اتاق تجارت سره هم مجلس لرو چې په هغه کې به د افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو بحث کیږي. We also plan on meeting with the Indian Chamber of Commerce, where we will look into the opportunities present for investment in Afghanistan. او همدا ډول په هند کې له میشتو افغان مهاجرینو او سوداګرو سره هم ناسته لرو تر څو د هغوی په ستونزو او د مشکلاتو په حل کې بحثونه ولرو او ګډې هڅې وکړو. We also plan on meeting with the Afghans residing in India, the business and also the migrant class, look at their issues and pathways of resolving them. لتوجه نه مننه. Thank you for your attention. You received criticism on Friday for excluding women from your press events. Can you respond to the criticism that you received, and can you tell us what role, if any, the Ministry of External Affairs had in approving that regulation for excluding women in the event on Friday? تیر ورځ دلته کوم خبري کانفرنس وو د موږ تخنیکی ټیمونو محدودو خبريالانو سره رابطه کړې وه او هغوی یې راغوښتي وو. نو هماغه کسانو چې کله شرکت وکړو د نورو دپاره یې تصمیم نه و نیولی د باندې داسې ښکاره سوه لکه ځینې خبرنګاران چې منع شوي وي. په حقیقت کې یو مشخص لیست لیږل سوی و د هغه له مخې څو کسان راغلي وو نوره په دې کې کومه خاص خبره او ستونزه نه وه.
With regards to the press conference, it was on short notice and a short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems in that regard. ملګرو دا فکر کړی و چې باید یوازې هغه کسان راشي چې هغوی دعوت شوي دي نو ځکه هغه محدودیت راغلی و نور کومه خاصه پرېکړه نه وه شوې. Our colleagues had decided to send invitation to a specific list of journalists and it was no other intentions other than that. مهرباني. Prakash Sharma here, independent journalist. One question, you went and met with people in Deoband, you have close links there. Whether it's Deoband, whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and my colleague Danish Siddiqui? अगर आप उर्दू में ऐसे बोल सकें प्लीज वही अक्सर ज़्यादा मुतास देवबंद खिलाड़ी अंदारंग ईरान और सऊदी और सूर्य हाल वाली सब कुछ खाली में रहने वाली दस का ना लगी है कल बता दी और बंदा से दस वो आया दानिश सिद्दीकी और खबरिया लोग मतलब वक्त अल्लाह के बनाइए दस का तासुब करी اصلا د شک نشته چې موږ د نړۍ د بیلابیلو علماو او مدارسو سره تعلق لرو او له دیوبند سره تعلق ډیر زیات دی. په افغانستان کې تر کومه حد د تعلیم مسله ده موږ اوس هم 10 میلیونه شاګردان لرو. په دې 10 میلیونه شاګردانو کې 2.8 میلیونه نجونې دي او دیني مدارسو کې هم درسونه تر انتها پورې دوام لري. هلته په ځینو مخصوصو شعبو کې محدودیتونه شته ولې د دې معنا دا نه ده چې موږ د علم او د تعلیم خلاف یو. په افغانستان کې د ښځو تعلیم حرام نه ده بلل شوی بلکې تر امر ثاني پورې ځینې شعبې معطله شوي. There is no doubt that Afghanistan has relations with ulama and madaris across the world and with Deoband perhaps greater than others. With regards to education, currently at this very moment we have 10 million students attending schools and other educational institutes, of which 2.8 million are women and girls. In religious seminary, these education opportunities are all the way to the graduation levels, to highest levels. There is only limitations in specific parts, and that does not mean that we oppose education. We have not declared it religiously haram, but it has been postponed until second order. او په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې شدید جنگونه تیر شوي دي. دوه واره افغانستان اشغال شوی ده او آزاد شوی ده. په دې کې ډیر خبرنګاران او ډیر قلم بدستان هغوی ژوند له لاسه ورکړی ده او ډیر افغانان شهیدان شوي دي. په میلیونونو افغانان شهیدان شوي دي. دا یوه ډیره ترخه دوره تېره شوې ده او څومره تاوانونه چې رسېدلي موږ په ټولو باندې افسوس کوو ولې خوشحاله یو چې کله 4 کاله مخته د موږ واکمني راغلې اسلامي امارت حاکم شوی نو بیا په 4 کاله کې نه کوم خبریال وزل شوی او نه کوم نور لوی واقعات پېښ شوي دي او دغه امن غواړو چې په افغانستان کې دائما برقرار وي. As you know, Afghanistan has experienced 4 decades of war, during which 2 periods were that of occupation. And during this period,
both reporters and people of the pen, academics, lost their lives, and this includes millions of Afghans. This indeed was a bitter period in our history, and we regret all the losses that have taken place during this period. Over the last 4 years, alhamdulillah, praise be to God, during our rule, no reporter, journalist, or any other individual has been harmed or suffered any such fate. And we hope that this security that is prevalent at the moment will be sustainable and continue.